بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني وربون سبق موږ دا خبره کړې و چې مسند به د فعل په صورت کې کله راوړو د اسم په صورت کې به کله راوړو مسند به د فعل په صورت کې هله راوړو چې کله درې خبرې نمبر 1 دا ده چې مسند به کله د موږ په دریو زمانو کې په زمانه سره تړل مقصود وي په مختصر طریقې سره او دویم دا چې تجدد والا معنی د مقصود وي نه ال د موږ فعل لورو وس وې په اسم کې هم په اسم کې هم چې کله امسه او یا غدن یا الان ولګي نو دا هم په زمانه فائدہ ور کوي موږ دا زمانه فائدہ ور کوي خو په مختصر طریقې سره نه ور کوي او دا فعل جنن دا غلګه په دغه ظاهري بناوټ باندې نه بریږي زیاتی ګړه څه شي نه بلکې دغه حالتي په دغه حالت کې دی دا پته لګي چې دا ماضي څه کوي یا استقبال څه کنه او د تجدد فائدہ ور کوي د دې لپاره مثال ذکر کړو او کلما وردت عكاظ قبيله بعثوا الي عريفهم يتوسموا نو ایدل لګي او کلما ورکل چرشی د عكاظ قبيله ته سخلق راشي نو دو ما خپل عریف یعنی خپل هغه نشانو ولا را لګي چې ما ته بار بار ما ته ګوري او اسم سره بکره راوړ چې کله زمون دا فائدې مقصود نه وي یعنی مطلب دا دی چې لکه کله په دریو زمانو کې په یو څه سره په زمانه سره مقید کول مقصود نه وي او د دې سره دغه تجدد ولا معنی مقصود نه بلکې ثبوت ولا معنی د مقصود وي نو بیا به ال دغه منګه په اسم سره دا راوړو لکه دې لپاره مثال کړل لا يألف الدرهم المزروب لا يألف الدرهم المضروب صورتنا چې دا هغه درهم رایج الوقت درهم دا زمنګ د تیلې سره مين نه کوي ولکه يمر عليها وهو منطلق کله چې دا راځي جو بیا بستيري رواني نظر لکه وهو منطلق چې نه دا اسم سره ذکر شوی دی مستد په اسم سره ذکر شوی منطلق او د دې وجه دا چې لکه ثبوت والا معنی وکړي چې کله هم زمنګ دی دا ته پیسې راځي تیلې ته پیسې راځي هغه زمنګ نجیب وس نن سبا کې را دي چې لکه کله په مسند پورې قیدونه موږ لګاو لکه قیدونه چې لګي نو کله د مفعول به لګي کله د مفعول فيه کله د مفعول له کله د مفعول معه کله حال تمیز استثناء یعنی څومره چې منصوبات دي د فعل سره چې یوځای کېږي شي نو هغه نو اداره سره لپاره دا دغه فائدې لپاره مطلب دا کله زموږ دا مقصودی چې دا فعل چې په کم ځای کې واقع شوی دی هغه زمونږ بیانول مقصودی چې موږ مفعول فيه راوړو چې کله زموږ مقصود دی چې دا فعل داغه د پاره د مستند داغه د پاره واقع شوی دی جو موږ مفعول له وروړو کله زموږ مقصود دی چې دا فاعل دا فعل په د باندې واقع شوی دی جو موږ مفعول به وروړو کله زموږ مقصود دی چې د فعل د حالت بیان کو هيئت بیان کو جو حال راوړو کله داغه نه نسبت لري د ابهام لري کو جو تمیز راوړو دغه شان لري اسناد نه سسیز منګه نفي کو نایره بار مستثنا راوړو وایي به معنی نو چې څومره په یو سیس کې لکه قیودات سی وای دومره پای کې تخصیص پیدا کیږي لکه یو ټکی یو سره ته وای چې لکه شی ما موجود یعنی څه شی موجود دی نو یو دا خبره شو او یو دا چې تورته چې فلان ابن فلان حفظت تورات سنه کذا فی بلده کذا چې پلانکی د پلانکی چې تورات یاد کړه په پلانکی ځای کې یاد کړه په پلانکی کال کې یاد کړه په دوه وخت یاد کړه نو دا یو خبره ته چې څه شی موجود دی نه دې دا مطلب دی خو لکه دغه عام معنی ده او چې څومره سره قیودات لګي دومره معنی خاص کیږي واه شو به معنی نو چې کله دا زمونږ دغه قید سره د مسند سره د قیودات ځکه لګي چې دغه فائدہ ورکول مقصودی واه شو به معنی او دغه فائدہ لکه موږ دا بیانو چې د مسند حالت بیانو جو حال براوړو د مسند د ابهام لري کو جو تمیز براوړو د مسند دا د کو چیر د مسند پدې کې واقع شوی دی په دغه زمانه کې جو مفعول فيه براوړو او کچرتا منګو ځای پر راوړل شوی جو مفعول له براوړو هغه باندې واقع شوی د مسند په باندې واقع شوی جو مفعول به براوړو پوه شو به معنی نو چې واما تقييد الفعل او هر چې مقید کول د فعل دی د فعل وما يشبهه او هغه چې مشابه وي د دې سره یعنی مطلب فعل یا شبه فعل د فعل یا شبه فعل سره مفعول به مفعول له مفعول معه یعنی مفاعل او حال د میز استثناء دا ول راوړل کېږي وما يشبه هغه چې مشابه وي د دې سره مشابه نه مراد شبه فعل دی یعنی اسم فاعل مفعول او غیر د دې اسم تفضیل او صفت مشابه وغیرہ
بمفعول ومفعول سره اوس مفعول ذکر کړی دی نو مفعول پنځه قسمونه دي په اشاره کې بیان کړی او مفعول مطلق او به او فيه او له او معه یعنی په پنځه مفاعل سره ونحو یا په مثل لري معنی مثل لري سره نو هغه درې نور دی حال تمیز او استثناء د سره پر وړل لګي فلتربیه الفائده د پاره د فائدې زیاتولو لپاره د پاره فائدې زیاتولو لپاره لأن الحكم كلما زاد خصوصا زاد غرابه ځکه حکم مطلق کله چې بدی کې قیودات زیاتېږي کله بدی کې قیدونه زیاتېږي جو بدی کې بغرابت هم زیاتېږي سبب کې زیاتېږي وكلما زاد غرابه زاد افاده او په کم څه کې چې غرابت زیاتېږي دومره به افاده سی وای کما يظهر بالنظر الى قولنا لکه څنګه ظاهري کې په نظر سره دی قول دا لکه دوی شی ما موجود نه او کسړي دا خبر وکړه چې دا شی ما موجود نه نه څه شی موجود دی یو دا خبره ده نو بدی کې هیڅ قید نشته خدای په څه شی موجود دی جو موجود دی او بل سړي دا خبر وکړه چې فلان ابن فلان پلانګي چې د پلانګي زویره حافظه حفظ کړی دی صحیح حفظ کړی نو تورات مفعول به پکې ذکر کړه سند کذا دای به مفعول فی ذکر کو فی بلدت کذا مفعول فی دی بہت دې ارجم نه چې پلانکی د پلانکی حفظ کړی دی تورات په دې کال کې او په دې خار کې نو دا خبره چې نن په دې کې ګوره دا قاعده سیوا ولګولو نو دې فائدہ سیواله او د شی ما موجود په دې کې هیڅ قسمه قید نشته نو فائدې کم ده الهغه پوه شو به نه معنی اوس په اعتراض دار چې تا وی چې د مسند سره د قید د دې لپاره لګي چې په دې کې فائدہ سیوا کوي نو موږ به توقعو چې دا کان فعل ناقص نه دا کان فعل ناقص دا خبر چې راځي کان زید منطلقا نو په دې کې دا خبر دا غلګه د تربیت فائدې لپاره نه راځي بلکې د عدم فائدې لګه لري نه بغیر فائدې د سره نه راځي نو ته کوی چې فائدې سی واقعي کنه دا مسند دې لپاره راولم چې فائدې سی واقعي نو وای دا کان فعل ناقص دا خبر چې کله دا فعل ناقص خبر نه دی فعل ناقص امانت هم کیږي نو لکه فعل ناقص وای دی دا چا یوازې په فاعل باندې نه پوره کیږي بلکې هغه اسم او خبر غواړي نو دا کان فعل ناقص خبر د تربیت فائدې لپاره نه راځي پوه شو به باندې نو موږ کار زید منطلقاً پرې کې دا منطلقاً چې نه دغه خبر ده او دا د زید لپاره دا ثابت شوی دی دا کان چې نه دا د کان لپاره خبر نه دی د کان خو دا کوي چې د زید لپاره دا انطلاق چې ثابت ده نو دا په تیر شوی زمانه کې د کان په ذریعہ سره صرف د زمانه پته لګي نور دغه لپاره خپل سم خبر ته لپاره جمله پوه شوي ولما استشعر سوالا کله چې محسوس کو مصنف رحمت الله علیه سوال شروع کو چې ان خبر کان من مشبهات المفعول چې دا کان فعل ناقص دا خبر دا د مشبهات سره دا مفعول د مشبهات سره دی دا مفعول د مشبهات سره مطلب دا لري چې لکه څنګه مفعول چې نه دا مفاعیل دا منصوب واقع کیږي د قشات د فعل ناقص دا خبر هم منصوب واقع کیږي والتقييد به ليس لتربيه الفائده بل لعدم الفائده بدوني او د دې کان فعل ناقص دا خبر د تربيه فائدې لپاره نه نه بلکې د کان فعل ناقص د خبر نه علاوه د سره نړو فائدہ راځي نه د کان فعل ناقص د خبر نه د سره نړو فائدہ راځي نه نو اشاره الى جوابه اشاره وکړه مصنف د خپل جواب والمقيد في نحو كان زيد منطلقا چې مقید په کان زيد منطلقا کې صرف دا منطلقا نه کان نه لأن منطلقا هو نفس المسند ځکه منطلقا دا مسند ده کان مسند نه کان خو صرف قید لري لپاره کان خو صرف قید لري لپاره الګه پوه شوي للدلاله على زمان النسبه ده چې دا کان دلالت په زمانه د نسبت باندې کما اذا قلت لك څنګه چې زید منطلق في الوقت في زمان الماضي زید لون کې په زمان الماضي کې نو دا زید منطلق في زمان الماضي په لنډ او په کان زید منطلقا پوه شو مې معنی ها وترك تقليل المسند چې مسند کله یعنی په مفاعیل سره کله په حال د میز سره کله نه مقید کول کېږي نو چې کله زمونږ دغه فائدې مقصود نه کنا تربیت فائدہ زمونږ مقصود نه یا مطلب د فائدې زیاتول زمونږ مقصود نه جوړنګ به بیا نه مقید کو اما ترک تقید فلمانع منها چې مانع موجود ولدي نه ترک د تربیت فائدې نه مانع موجود وي هغه فائدہ به صحیح لکه د خوف انقضاء المدته لکه تا دا یری کړه چې مدت او فرصت به پوښي کذا به مفاعیل ذکر کومه نو لکه مدت او فرصت به ختم شي لکه پوه شو به معنی یا لکه دای چې لکه تاسو کوی چې لکه من ضربتا تاسو کو نو ته چې زیدن دغه ته نه چې ضربت زیدن په دې پکې نه یا لکه تاسو کوی چې حل ضربت زیدن او ته په جواب کې څه کوی چې نعم دا هغه خبره به ذکر نه کړه دغه مدت ختمېدو د وجنه
او اراده الله يطلع الحاضرون یا دا یا اراده دای کنه چې د حاضرین په دې باندې پوه نشي پوه شو علی زمان الفعل با زمانه د فعل باندې دا د سوګوال لکه زید راغلی ری ها تور ته چې او زید راغلی پرون نو خلکو ته ټول د پته ولګي چې الکه او زید راغلی ری اوس پرون زید راغلی نو لکه دا دغه پکې نه کوي پوه شو به باندې او مکانه یا دا چې ته چېرې خبر نشي دا مخاطبین په مکان د فعل باندې او مفعول یا په مفعول باندې او عدم العلم بالمقيدات یا د په مقیدات باندې علم نه پوه شو یعنی دا قیدون ورته پته نه ونه ذالک غیر دین علاوه نور څه خبري دې لپاره دغه تقید نه کول دي لکه پوه شو به معنی نو چې فائدہ مقصودی کنه دغه یعنی د فعل چې ته دا ثابته چې دا فعل په دې کې واقع شوی د دې لپاره واقع شوی د دې سره واقع شوی نو بیا به مفاعل ذکر کې او دغه شان او کداغه فائدہ مقصود نه نو بیا به دغه تقید په پکې نه